بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا بخلاف المودع إذا غدكنا إذا دل السارق على الوديعة فسرقها ودل المحرم غيره على صيد الحرم فقتله لأن وجوب الزمان على المودع باعتبار ترك الحفظ بالواجب عليه لا بالدلالة، وعلى المحرم باعتبار أن الدلالة محظور إحرامه بمنزلة مس الطيب. وليس بروغره پرون دی فصل کې مونږ ویلو دا تقریبا زمونږ د کتاب نه څلورم فصل چالو دی د قیاس نه چې سبب چاته ویل کیږي، علت چاته ویل کیږي او شرط چاته ویل کیږي. د درې وړو شینو بیان دی. دا ویل چې حکم تعلق د سبب سره ثابتيږي په علت معنی او موجوديږي په شرط معنی. هم د سبب تعریف کړو. سبب چاته ویل کیږي ما يكون طريقا الى الشيء بواسطه. دا په عربی کې ذکر کا ا سبب تم خیر ملتم ویلو کنه هغه چاته ویل کیږي چې هغه سره بل تر صحیح خو په واسطه سره مفزی به بلتا موږ ویلي واغه اول شي ته ویل کیږي غلطه ویلو چې دویم تر سوال کوي واسطه ټکه مکه ونه ویلو منځ کې په واسطه دا ان شاء الله سبق چلته وي دلته هم به خف دماغ کلاو شي او به علت مونږ دغه واسطه علت د ویلو دا واسطه سره لکه انت طالق سبب وقت مویل او وقوع طلاق واقع کېدل دا علت دی. زوال نکاح ولا حکم جوړ کړو کنه وقت مویل انت طالق سبب زوال نکاح حکم دا ویلو کنه یعنی مسبب دغه انت طالق مفزي د سړی رسي چاته دا طریقه ده الى الشيء يعني زوال نکاح ده خو منځ کې واسطه شته نه هغه څه وقوع طلاق ده. انت طالق سره وقوع طلاق کیږي دغه وقوع طلاق علت ده. دا غځو دې خبره یو شو کنه بهم یو قانون ویلو مناسب قانون دار چې کله یو شی علت موجود دی او د شی یو شی سبب موجود وي موږ په نسبت چاته کو علت ته نسبت کو. دویم دا ویلو چې کله علت ته نسبت متعذر شي نو به بچاته نسبت کو سبب ته. دا قصې شوی وي او به هم د زمان قصې پکې کړې وي چې وسړې معشوم له چاړه بلاس کې ور کې او هغه بيزان حلال کی نه سړې ضامن نه دي ذکر سبب دی او فعل د معشوم علت دی. علت شته یو سړې معشوم له چاړه ور کې لاس کې نیولې پراول ویږي مول شي نو په دې وخت کې سړې ضامن دی ذکر سړې سبب دی علت شته خدا علت کلا علت دی. شرع دي ته علت نه وای دا خو غیر اختیاري علت. بل مثال یو سره معشوم په زناور کې هغه زناور روان کې خو ټوبونه وای وګرځيږي دي دا سړی چې کوم دی دا فعل سبب دی د معشوم فعل علت دی نسبت به وس علت تکو سبب ته نه کو کله به اختیار باندې سور روانه کړو. دا مثالونه تیر شوی کنه. اعتراض دا دی اوس نه سبق کې چې دې مولوی چې ما سره د موبایل امانت خیره ده صحیح ده غل را لې غل ما ته وی موبایل کم دی ما ته وی زه ته یاد کوم غلین ما سه امانت دي ځان لرواله غل ورشه موبایل روالي وی تختی تاسو حناب وی په دې مسله کې چې دا مودا چې چا سره چې امانت دا ضامن دی حالان کې دا ضامن نو پکار یار ولی دلته ز سبب شوم دا مودا سبب شو او فعل د غل چې اق علت دی ذکر ازما دا شی چې غلات دی ورور سو غلا ده نو غلا حکم علت فعل د غلو هغه علت شو او د ازما دلالت شو دا څو سبب نو علت موجود دی اختیاري علت دی بالکل په اختیاري کړي سبب موجود دی ولی علت ته نسبت نه کوي سبب ته کوي تاسو یې سره ضامن دی وای نه شي خبره. جواب مولوی صاحب دلته دا سره چې موږ ضامن کړی دی وجنه نه دی چې سبب ته نسبت کوو بلکې د دې د وجنه چې کله مسله دارا مودا چې چا سره چې شی امانتي هغه حفاظت ټیک ونی کې هغه ضامني چې حفاظت ونی کې دلته حفاظت نه کړی دی وجنه ضامن دی. دا څنګه چې موږ چاته نسبت وکړو سبب ته په نه شولې خبره ما موږ سبب ته نسبت نه کړی علت په موجودګۍ کې سبب ته نسبت نه کړی بلکې د حفاظت نه کړي عدم حفظ د وجنه متدان زمان پر اوستل پوه نه شوي
بل مسله دې عبارت به ویلو ګورئ هذا بخلاف المودع دا په خلاف د مودع معنی دی مودع پیژنې چا سره چا امانت وي اذا دل السارق کله چې وخی سارق ته دلالت وکي سارق تعالی الودیات په ودیا معنی امانت باندې چې ور شرابټه کا فسرق غیر اپټ کی یو مسله جواب هم لو کو کنه جواب یې رسره اول دویم سوال هم به ذکر دویم سوال دا وکړي یو سره د حرام په حالت کې حج لته یا عمره لته حرام په حالت کې تاسو سلام مسله معلومه نه چې حرام په حالت کې شکار منه دي معلومه ته ده کنه همدغه شان بل ته شکار خودلم منه دي دا منه ده چاله کوته وي دلالت چوته وي چاله کا شکار دی وله دا منه ده بهرحال مسله دار شکار احرام والا سړی دی احرام تړلې دی محرم دی او شکار ورېدل او غیر محرم ته ویل چاله کا تعالی خو شکار کول جایز دي کنه یا غدمن نبی ولا هغه چيله اوسې و مثال به اورلې ویشتل شکار وکړو تاسو حناف وي چې په دې بل دمانم دم واجب دی په محرم باندې زمان په واجب دی زمان چيله به ور کوي علم دې کنم دی په دې دا زمان ولې راولې سبب خو موجود دی علت موجود دی او سبب علت چې دواړه موجود نسبت بچاته کو علت ته نه د دلالت چې دا سبب دی غیر محرم چې کوم دی هغه مفزی کو شکار کولو دا نو دلالت سبب د غیر محرم فعل شکار کول علت او شکار کېدل حکم دلته علت مشتري فعل د غیر محرم او سبب مشتري دلالت د محرم نو دواړه شته تاسو ولې د معنی زمان راولې خیالم ده کنه جواب زمان په دی وجه نه راولو چې سبب ته نسبت کوو زمان د دی وجه نه راولو چې څنګه د معنی خپل شکار محظور دی منه دی همدا قشان په دلالت هم منه دی نو منه کار وکړو لکه څنګه چې خوشبو لګولو ته منه دي کنه خوشبو لګولګي دم په راضي کنه راضي به نو د قشان دلالت حکم دم په راضي دا د زمان د وجنه نه بلکې دا یو مطلب یو ناجایز کاری په احرام کې وکړو د احرام چې کوم محظور کار واغې وکړو راسي وګورئ او دل المحرم یا محرم دلالت وکړو غیر محرم تعالی سید الحرامي پس سید د حرم باندې وقتل او قتل کړه سید د حرم محرم قتل کړه نو دلته زمان راضي جواب لأن وجوب الزمان نه اعتراض منه کې وای ځکه وجوب د زمان په مودا باندې به اعتبار ترک الحفظ الواجب علیه دا دی وجنو په دې اعتبار سره چې دا حفظ پرې خو کوم حفظ چې کوم په واجبو لا بالدلالت دلالت د وجنه نو او به وعلى المحرم دلالت مولاد ویل شب کمړوي وعلى المحرم یا په محرم باندې چې کوم دی دا موږ قصه ور سوچ مې نشته څه ویو زمان په محرم باندې نشته دی به اعتبار ان الدلاله محظور احرامي په دې اعتبار سره په زمان بشته دی محرم باندې زمان شته په دې اعتبار سره چې د دلالت چې او دلالت دا محظور احرامه دا ممنوعات د احرام نه ود وکړلو ممنوعات د احرام د وجنه دم راځي نه پیږي ملي شي منزله مسجد طيبي لکه سې چې خوشبو مسکه خوشبو ممنوعات د حرام نه دي ولبس المخيط او غندل شوی کپڑے واچي ممنوعات د حرام نه دي فيضمن بارتكاب المحظور دا اصل کې د محظور په ارتکاب باندې دا ضامن دي لا بالدلاله دلالت د وجنه نه دي الا ان الجنايه اعتراض لګبر وګوري مولوی صاحب سایسان الله نوم دی کنه دا نوم هم د خیر سره موږ ته یاد شو تاسو لک توجه کته خو نور څه دم ډیره توجه کې ټکی به ګوري خو څنګه ته لغوي کېده مسله دا د مولوی صاحب چې تا ویل چې د دلالت د وجنه زمان نه دی راغله دا سی ویل کنه دلالت د وجنه نه دی بلکې چا د وجنه راغله نه مفتی د وجنه نه دی دا سی وای دا دلالت ممنوع دا سی ویل او د ممنوع کار وکړلو لہذا د باندې دم رااله زمان پر رااله دا سی ویل کنه دلالت څو ممنوع د احرام ممنوعات نو اعتراض چې یو سړی د احرام په حالت کې دی بل ته ویل هغه د شکار دی ولا دلالت وکړو هغه شکار ونه کو دلته دلالت موجود شو کنه شو دلته خو تاسو وی زمان نشته ته څنګه چې دلالت د وجنه زمان نه دلالت خود دلته مشته
نه پیږي خبر باندې تاسو انا په ویل چې دلالت د وجه دلالت د ممنوعاتو نو د دلالت کو زمان پیراله دلته دلالت کو کنه په کار د زمان پیراشي وګورئ درشان جواب کو الا ان الجنايه انما تتقرر بحقيقه القتل فاما قبله فلا حكم له لجواز ارتفاع اثر الجنايه وليس من وایو دا دلالت چې کوم دی دا ممنوعات او حرام نه دی په دې معنی دم راضي خو ال چې متقرر شي دلالت دا ممنوعات او حرام نه دی خو صرف دلالت نه چې مضبوط شي یعنی الته قتل موشي شکار موشي شکار نه شي صرف دلالت وي نارنده مضبوط شي ځکه احتمال شته هغه سره شکار ونه کی په دې پیږي کنه نو نفس دلالت چې دا موږ دا ویلو مختی چې دلالت د وجه نه د غراله دا دم را لیکنه خو مطلق دلالت د وجه نه هغه دلالت چې هغه متقرر د حکم مشي حکم را ولزان سره یعنی شکار موشي نه برسي کنه وګورئ لکشاد دې نظیرم بیانې کا الا ان الجنايه انما تتقرر ذا جنایت مضبوطی کی بحقیقت القتل دا علم مضبوطی کی او ثابتی کی کا ثابتی کی دا جن یعنی لنډه دار ونی سے مطلق دلالت جنایت نه ده مطلق دلالت چې دا جنایت د ګنا نه ده بلکې دلالت هغه دلالت جنایت دي چې کوم حکم ځان قتل مراولي حکم مراولي فاما قبل ورچ قبل القتل نه فلا حكم له دیر بارز حکم نشته ولی لجواز ارتفاع اثر الجنایت اگر جائز ده چې اثر د جنایت ختم شي څنګه ختم شي مطلب شکارونه کی دې مثال نظیر شته ویاو نظیر دا دی ونی سه یو سره بل زخمی کی مثال دی ونی سه زخمی کړه نو بکاردار د تاوان والم د زخمونو خو تاوانی کنه حدیث کې راځي زخمونو تاوانی او مسله دار چې د ملهم به ولا زیشت ټیک شو اوس تاوان نشته نو زخم سبب د څو تاوان خدای چې زخم پاتې نشو ټیک شو زمان ختم شو د قشنده د دلالت د جنایت سبب واغه کم دم چراتلو زمان چراتلو هغه ته ونه رسیدو خپل ختم شو پاینه شي به وګورئ بمنزله الاندمال في باب الجراحه فمنزله د اندمال ویل کیږي زخم ټکیدل په باب د جراحت کې وقد يكون السبب بمعنى العله فيضاف الحكم اليه وليس بلا مساله ها کله من خدا خبره کړی و چې دا به ان شاء الله سبانی سبق کې د خیره بل سبانی سبق کې ویوالتا کله سبب شي کنه دا علت په معنا مانی سبب څه علت په معنا بلکې دا سی ویو دا سبب شي سبب دا د علت د پاره علت وي نو به د سبب حکم د عین علت دی به نسبت سبب ته کو به سبب حکم بچا دی عین علت دا ځکه دا زمنګ د نن سبا زمانی مسله دغه په پټ کو تاسو لوګو ګورئ وقد يكون السبب بمعنى العله کله سبب په معنی د علت وي به بده ته نسبت کو سره د دینه چې علت موجود وي دې ته نسبت کو قانون خداو چې علت موجود وي سبب ته نسبت نه کو او چې کله سبب د علت په معنی به بده ته نسبت کو سره د دینه چې علت موجود وي فيضاف الحكم اليه نو حکم ادا شو چې حکم نسبت په هم دې ته کیږي دې سبب ته ومثاله د دې مثال بکلې مولوی سي هغه علت هغه سبب چې په معنا د علت ودا بکلې دا به علي چې دا سبب علت وی د بار د علت مثال سره وخت پوهه شي دومره خالی ګوټه کوي سبب بکله په معنا د علت وی چې سبب چې کم دی دا علت وی د علت فمثاله ومثاله فيما هغه صورت کې به يثبت العله بالسبب چې علت ثابتيږي بچا سره نو سبب علت العلت شو فيكون السبب في معنى العله سبب کې معنی چا پیدا شولا ځکه دې سبب علت پیدا کو علت حکم پیدا کوي ګویا چې سبب حکم پیدا کو لانه لما ثبت العله بالسبب وذکر هر کله چې ثابت شو علت په شا معنی سبب معنی ثابت شو کنه او حکم بچا ثابت دی علت معنی نو چې حکم په علت ثابت دی علت په سبب ثابت دی نو حکم بچا ثابت شو سبب معنی نو فيكون السبب في معنى علة العلة نو سبب په معنی ده علة العلت شلو نو فيضاف الحكم إليه
حکم نسبت بم سبب تکو ولهذا قلنا دې مولوی صاحب تفریح واوري یو سره دې مولوی صاحب زناوري د لاس د پړی نه نیولې سره خوشی کړی دی ساق خو شړلو ته ویل کی شړی زناور په شاد اور بسې ډاب وای غزناور د چا د چولو خانک لګولې پاغي وروخه دلی سټول واړول تر روان کړو شاته نه مې سی ویل کا څوک څه شي هلاک کو په دې کې مونږ وایو مولوی صاحب چې وس بر دا کم سره چې دا زناور شړی کنه په دغه زمان راځي حالان کې دا سبب دی او د غزناور فعل علت دی دا غشي د هلاک والی د پاره نو فعل د زناور شته کنه شته او فعل د دم شته سبب هم شته علت هم شته نسبت علت ته بکار دی فعل د زناور ته مونږ چاته نسبت کوو سبب دا ولي مولوی صاحب دا علت چره د فعل د زناور او خو هم د نه پیدا شوی د سبب نه د فعل نه د سوق نه پیدا شوی شړلو د وجنه دلته د علت سبب په معنا د چا شو علت شو نو د دې نه بل مسله ډرایور گاړی چلی او څوک دی پیوالو زمان به ور کوي ښا دا قتل خطا کې راځي چې قصدنی ونه وي ولی گاړی تلل د گاړی خپل تیزواله هغه علت دی د مرګ ډرایور خو سبب دی روان کړی دی خدا سبب په معنا چا دی کله سړی نه چلولې گاړی چلی دو دا سبب د چانه پیدا شوی دی علت د چانه سبب نه پیدا شوی تاسو اوس نه دا شي نه ذکر نه به تاسو فقہی کتابونه ګورئ به وجه پیږي دا څه وجه ده اوس خلکو نوی هغه شروع کړی دي مثال تقی عثماني سے جدید فقہ لیکي کنه زه په زمانه مسله کې نوې تحقیق کوي دې مسله کې هغه دل کړي دلته سبب په معنا د علت دی نشته ته دانی سبب معنا علت څه مطلب دی سبب څه پیږي به نه خالی به بس دا ډیر مفتي نه دغه شان خدای بس ما کمانه ډیر شي دي او کوم تقی سے لیکي سبب په معنا د علت دی الکه سبب څه ته وایي په معنا د علت تر کاته وایي به ولدانه ورزي دا ځکه کوي ښا مناظریم کوي او غیر کله کې مناظره کوي خو به چې د پوسو کې سبب څه ته وایي نو به کې دا خو دی به نه دی څه وایي لاله د خټو نه ده که څه وایي لګو ګورې لکشان ولهذا قلنا من وایو اذا ساقت دابتن یسری زناور روان کړي شاته طرف څخه ورپسې دي شړی فاتلف شيئا زناور څه شي هلاکو زمينه سائق بزامین وی ښا والشاهد اذا تلف بشارته مالا فضرب وطلانه بالرجوع زمنا داخلي مثال اوري به بس کو شاهد دې کنه په دې سړي باندې ما داوا وکړه په دې باندې ما 100 روپۍ دي یا امیر قاضي دې ته ویل ما ته امیر ویل ګوان راواله دروغ داوا مې وکړه دا دواړه د وسان مې راوستل دې دواړو ګوي ورکړه چې 100 روپۍ پیدي دا غریب نه مې 100 روپۍ واخستلې څو پس دی ویل مونږ دروغ ویل دې مسلې حکم دار کنه دا غونه به دا پیسې والو دله به ورکو 500 به دیوالو دله به ورکو تاسو دې مسلې ته اوس وکړئ دلته شاهد دا گواہی چې وا دا سبب د څه د پیسو د هلاک والی او د قضا د قاضي چې و د قیلت خو قضا د قاضي راوسته شاوه د شاهد گواه راوسته و شاهد گواه چې د علت د قضا د قاضي و غیر راوسته و د انصره نو دلته دا سبب داسې سبب دی گواه چې دا علت او علت دی لہذا نسبت باغی ته کدا نه قاضي گواه کوله قضا کوله نه کوله شاهد چې دا تلفا کله چې دا هلاک شي بشهادت هلاک کی بشهادت خپل معنی مال اند شامل وظهر بطلانه بالرجوع او به د شهادت بطلان ظاهر شي ول رجوع کی گواهان نو زمينه شاهد بزامین وی ولی لئن دوړ مثالونه کی وجه بیانې کا مخکې مثال ساقط دابه مو کنه لکه سیر الدابه چې روانې دل د دابه یضاف الى السوق نسبت چاته کېدل سوق ته او قضا د قاضي چې وا یضاف الى الشهادت چاته کېدل شهادت ته کېدل لما انه لا يسعه ترك القضاء ځکه د دې وجنه چې گنجائش نه او قاضي زرا چې ترک د قضا یې کړی وي رسې کنه لا يسعه یا په گنجائش د قاضي کې نه و ترک قضا کلا بعد ظهور الحق بشهادت العدل کله چې حق ثابت شي د عدل په گواهی باندې عنده قاضي تا نو
نو فصار کالمجبوری قاضي داسې شو لکه مجبوره فی ذلک بدغه مسله کې بمنزله البهیمه بفعل السائق داسې مجبوره شو لکه څنګه چې بهیمه زناور چې مجبور وو په فعل د سائق کې هغه روانه کړي بس مجبور و روانه و ثم الثواب بس ته